لکه چې څنګه د نارینه سپرده د زنانو د پاره ضروري ده زنانې به د پریدي نارینه سپرده کوي داسې نارینه به د نارینه وسوم پرده لري ښځې به د ښځو سوم پرده لري لکه څنګه لکه چې یو سړی نارینه دی بیا د دې ډیره معافي د ناموس یې ونسي تر ګوډې پورې دا ټول بدن فرض دی نه نارینه ورته کتلی سي نه پلار ورته کتلی سي نه زوی ورته کتلی سي یو خو بیماری ده هغه ځان ته مجبوري ده بل خبره ده د غسي زنانه راواخله بیا د دې ډیره معافي تر ګوډې پورې له ناموس تر ګوډې پورې د یوې زنانې بلې زنانې ته کتل حرام دا ګوډه نه ده ګوډه دا په سطر کې ده خود نو چې کم دی بیا د دې ډیره معافي زه د خپل لونو خوند سمافي غواړم زنه سم پوکولای څنګه پوک دا ګوډه په سطر کې دا نو چې کم دی ناپ دا په سطر کې نه دی اګه ښکاراو پروا نه لري ګوډې به نشکاره کوي د ګوډو پټې ده دا فرض دی که سړی پر منځ ولاړو د ناموس ټول بدن پټو دا ګوډې چې ښکارا وي لمنځ نه صحیح کیږي دا زما صاحب فوټبال چې تر دا ځای پر دا ګوډې ښکارا دي د فوټبال ته قتل دا جایز نه دي دا فوټبالر چې کم ځای لسکړی دا حرام دي دا ناجایز دي دا رقم کبډي را واخله دا رقم نوري بازی را واخله دا حرام دي دا ناجایز دي صحیح سو اوس د زنانې پرده چې دا چهره را واخله لاسونه او پښې په منځ کې لڅي پروا نه لري بیا په عام بازار کې به دا چهرم پټي ځکه فتنه ډیره ده خلک ظالمان دي خلک د زنانو په عزت لوبي کوي نو د پریدین محرم پر مخ باندې زنانې کستر غلط یو مخ گزارای لاس او پښې ښکارای پروا نه لري نو ټول بدن په پټي ها د شج د پاره کې خور د کې لور د کې مور ده هر شي چې ده د ناموس تر ګوډو پرې زنان او زنان ته نسی کتلای نارینه او نارینه ته نسی کتلای حتی د الله رسول فرمای یو نارینه به د بل نارینه سره بغیر د کپړو نه پریوځي یو زنانه به د بل زنانې سره بغیر د کپړو نه پریوځي د حرام د ناجایز دي بالکل به نه کوي اوس مشتي په پښتنو کې څونه ډیره وریندارګانی په کورو کې وسیږي صحیح سو غټ کورونه دي الله دې اتفاق را نصیب کې کني اتفاق واستنه په اخر ورځ خالي جنگو ته ګور دغه وریندار په ګرد کور کې ګرځي بیا د لیورو کپڑے ور پرنځه بیا دغه خدمت کوا بیا کپڑے استری کوا بیا پلانې کو پلانې څک صدا د ماکشنې را لوي کړی څک صدا ذکر واده سوندې دونه کښنې وو څک صدا نو څه وکم مجبور یم دا خبرې نه چلی دا حرام دي کې زکوم کې تکې کې تبلیغ کې کې املا کې کې پیر کې کې مجاهد هر سړی چې کې دا حرام دي زبې وسانه مثال درک په پښتنو کې دا خبره خو سیده چې د خسر نه مطلب هغه نجور چې دغه جایز ده کې مخلص او پروا نه لري خسر د خسر ورور د په نامحرم کې شمار د خسر ورور هیڅ قسم نه لري لکه پرېدای چې نه محرم دی د خسر ورور د غیر نه محرم ان زمر زنانې سوای د می اول خسر دی د می دویم خسر دی د می دریم خسر دی هغه اول خسر چې ستا کم ستا د خاوین بابا دی هغه جایز دی دا هغه ورونه صحیح هغه ناجایز دي که یو دي که دوه دي که درې دي که څلور دي موږ څنګه راخستې ده یعنی په دا خبره شاید زموږ ټول پښتانه په سولې کې به 15 کسان خبرې په دې باندې زموږ زنانې دي خبرې چې زما دا خسر ورور دی انو د خسر خسر شمارل کیږي په اسلام کې دا شان نشته بالکل نشته ولا کوي اندازه ولا کوي بیا چې په سکول په کالج کې او ما ته دا رقم لباس راکې دا څونه بد خبره نه ده زموږ زنانې څومره پرشادي زموږ د زنانو عزتونه وګورئ خو موبایلان ته لري یار هر ورځ یو زنانه نه بي عزت چا سره ویډیو کال کوي چا سره مجلس کوي چا سره واتس اپ کوي بل ورځ هغه واخلي بیا چې بیا ورته وایي زدا ستاشن شیروم ونه سپلانې غلط قدم واخله کني زید رسوا کوم وسه چم کوي وشه زوي زه خودکشي وکم که څه چم ولا کوي اندازه ولا کوي دا خو د بے پردګۍ څخه خبرې پیشيږي کبه پردګۍ نه وای ولې به خلکو ستا په عزت باندې لوبي کولای ولې به ستا ویډیو جوړولای ولې به ستا اډیو چې دغه د ځان سره ګرځولای نو خو معلومه خبره ده دا ستا د عزت سپی دی دا ستا د عزت لیو دی او سپی لیو ته ما ته په کور کې ځای نور کو صحیح سوز ما ټول معاشره د دې خبرو سره مخامخ ده منم زما د خبرو سره ډېر خلک اختلاف وکي خو اختلاف کوي نو د معاشري سره وکړه د الله او د رسول سره نه کول ورځي به د الله او د رسول مخلره نو چې ورځي نو لهدا جرأت مکه دلاوري منکو کنه خدای به دې ذلیل کې خدای به دې تبا کې چې بیا به دې مخم نه نیول کیږي الله رب العزت زموږ معاشري ته هدایت وکړي
الله رب العزت زموږ مندي زموږ خوندې زموږ بچان د دې ټول عزتونه ور محفوظه کړي. الله دې و هیڅ نارینه ته که خپل دی که پردی دی که دوست دی که دشمن دی توفیق نه ورکوي چې هغه زموږ د خوندو زموږ د لوڼو زموږ د کالج زموږ د یونیورسټۍ زموږ د سکول د بچانو عزتو ته په کم نظر باندې ګوري. الله دې هیڅ چاته توفیق نه ورکوي. الله رب العزت موږ توفیق راکړي زموږ لوڼې زموږ خوندې چې هغه تعلیم وکړي او په تعلیم کې ولاړې سه تر اسمانه ورسیږي. الله رب العزت هیڅ چاته د بې پردګۍ توفیق نه ورکوي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول